حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف تولو وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلينا معهم. قابل قدر و محترم دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چارسدی مشران زمونگا ناظم اعلیٰ جناب نجیب الاسلام سے او دا تحصیل مشران امیر محترم جناب مولانا عبدالوہاب سے او ناظم اعلیٰ دا تحصیل چارسدی مولانا قاری سعید صاحب او پسٹیج باندی مقتدر و محترم علماء او معزز شخصیات و عام پنڈال کی دلر لر زینون در راغل ملمنو اللہ دستاسو زمونگ دکولو دا ناس تا قبول و منظور گرزی او دارا تک دی اللہ بخفل جناب عالیہ کی قبول و منظور گرزی. دیر وقت نالم یو سو خبر تاسو صرف کوم زما محترم ملګرو په دې پنډال کې زمونږه د مشرانو د تحصیلي چارسدي خصوصا مولانا عبدالوهاب صاحب، قاری سعید صاحب، مولانا روح الله صاحب، مولانا عارف صاحب او خاص کر در جړون زمونږ چې کم نوجوانان دي او دا کم کابینه ده یقینا دلته ډېرې شپې او ستړې وکړلې. الله دې د هغې هغه ستړې قبول او منظور وګرځوي او د دې علاقې دپاره دې الله تعالی دا پروګرام یو ډېر د فایدې خصوصا او د عامې ولس مسلمانانو دپاره الله تعالی د فایدې یو ذریعه او سبب وګرځوي. زما محترم ملګرو، موږ په یو خبره باندې یو عقیده باندې د دې مجلس خدمت کوو، یو محبت باندې. اگر چې زمونږ دا کار زمونږ دا خدمت هغه شان نه دی څنګه چې پکار و، ځکه چې زه به دا ووایم زما محترم ملګرو چې زمونږ اکابرو په کم نهج او په کمه طریقه باندې د دې مجلس د دې عقیده ختم نبوت خدمت کړی دی. زما په رب قسم مونږ هغه عشر عشیر لسمه حصه باندې همغه شان خدمت نشو کولی. ما تېره ورځ د علماء دیوبند په هغې واقعاتو کې یو واقعه د حضرت هزاروي صاحب غلام غوث هزاروي صاحب رحمه الله علیه رحمة واسعه کتله. زما بے اختیار آگے تا دسترگو نوف کرالی چی اللہ دغه خلقو د عقیده ختم نبوت سن خدمت کړي دي او نن مونږ کوم شان باندې لګیایو. حضرت
داسې نوجوان بچې لوی زلمی بچې ډاکټر لووتو او بیا ډاکټر ورته آخري خبرې کوي چې حضرت دا بچې ستا پاتې کېدو والا نه دی دا د لږ وخت مېلمه دی دی به تاسو نه رخصتېږي وفات کېږي به چې کله کور ته رالل د ډاکټر نه او دی کور کې ګرځي حیران دی په دې فکر او سوچ کې دی بیبي هم خبره بچې هم خبر د کور افراد هم خبر چې زمونږ بچې دا نوجوان د دنیا نه رخصتېدو والا دی ور ووالی شو چې ور ووالی شو دی ورله راغی ور خوا کې یو بوډا ولاړ دی یو سپین ږیری ولاړ دی دی ورته وایي بابا جي خیر دی څنګه راغلی ورته وایي خیر چېرته دی حضرت ته دلته خپل کور کې خپلې مزې وړاوې او د پیغمبر علیه السلام په عقیده ختم نبوت یو ډاکو زمونږ کلي ته او زمونږ علاقې ته راغلی دی قادیانی مبلغ زه تا پسې رالم خصوصي چې حضرت اوس به روانېږو او دغه ډاکو او دغه مبلغ د هغې علاقې نه به وباسو چې کله د دا سوال جواب واورېده فکر کوي سوچ کوي چې یاره زما بچې لږ ساعت پس به مړ کېدو والا دی کور والا ته وایي بیبي والا خپل بیت راکړه زما د سفر سامان زما د سفر کپړې بیبي والا راکړه زه زما سفر باندې بیبي والا سفر بیت راواخیسته او چې کله دی را روان شو سفر بیت یې لاس کې نیولی دی بیبي رامنډه کړل او د لمنې نه یې ونیوه ویې کوم ځای دا راته ووایه چېرته ځې دا نوجوان بچی دی درنګ ساعت وفات کېدو والا دی وی بیبي بچی مې که وفات شي پروا نشته خو زما د پیغمبر په عقیده ختم نبوت باندې ډاکا په پلانکي کلي کې یو قادیانی مبلغ راغلی دی زه ځمه هلته کې ورته وایي خاونده لږ احساس خیر دی د ده پته نه لګېږي لیکن چې دی روانېده هغه بچی ورته اواز کوي ابو ماله لږ راشه زما پته نه لګي زه درته درخواست کوم ابو لږ احساس کا خیر دی زه درته درخواست کوم لیکن غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه خپل بچی په مخ باندې خپل کړه سترګو نه اوښکې روانې وې ورته وایي بچیا زه ځمه ستا جنازه دا فرض نه ده فرض عین نه ده فرض کفایي ده او د محمد رسول الله د عقیدې تحفظ په موږ باندې فرض عین دی زه هلته ځمه او بچیا که ته وفات شي د حوض کوثر په خوا کې به دواړه ملاقات کوولته په مخ باندې ښکل کړه او د کور نه راړه روان شي ووته زما محترم ملګرو چې کله هغې اډې ته ورسېد او بس کې کېناسته د کور افراد هغې ورپسې منډې جوړې کړې دا نوجوان وفات شه هغې ورته وایي حضرت هغه بچی وفات شو راکوشه د ګاډۍ نه هغې ته راشه هغې ته وایي ځای لاړ شئ تاسو جنازه وکړئ جنازه فرض کفایي ده د محمد رسول الله د عقیدې تحفظ دا فرض عین دی ځای تاسو جنازه وکړئ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر مولانا مفتی عبدالعال شاکر سے او چې کله دی لاړو هغه کلي ته په هغې کلي کې 3 ورځې تېرې کړلې هغه قادیانی اوس غلی د لاړه
او چې کله کلی ته راغې بیبي راغله او په خپو کې د حضرت سر کېښوده وی خاونده هغه بچی لاړو خو زه یو تا ته د هغه پیغام را رسومه وی هغه ماته وی چې کله مې ابو راغی نو زما سلام به ورته پیش کړې چې بچي دې سلام کاو دی راغی او د بچي قبر ته ودرېده وی الله ما د محمد رسول الله د واسطه او د هغې د خاطره دا خپل بچی پرېښوده لاړم الله د عقیدې ختم نبوت دپاره د عقیدې د تحفظ دپاره الله لاړم زه دا سوال کوم الله زما دې بچي ته دا قبر خدای د جنت باغیچه وګرځوه زما محترم ملګرو خوب ویني بېګاله راغې خوب ویني ورته شو هغه بچی ورسره ملاقات کوي خوب کې ورسره ملاقات کوي او بیا ورته وایي بچي حال څه دی راته ووایه وی بابا زما په رب قسم الله ما ته قبر د محمد رسول الله په واسطه باندې د جنت باغچه وګرځوله ستا د هغې خدمت او د محنت د وجې نه ما ته د جنت باغچه وګرځېدله زما محترم ملګرو قسم دې مونږ دومره خدمت چېرته کولی شو مونږ خپله بیماره چیلې نشو پرېښودلی مونږ خپله بیمار چرګه نشو پرېښودلی مونږ خپل د دنیا کار نشو پرېښودلی بیا به دا دومره لوی امتحان په مونږ څنګه راځي خو زما عزیزانو یاد ساتئ چې څومره مقام اوچت دی څومره مقام لوړ دی هغومره امتحانونه د هغې خلکو سخت دي نو انشاءالله مونږ دا وعده کوو عهد کوو